السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګروپ ټول ملګري به انشاءالله تعالی ښي په صحت باندې به روغ وي. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي. چې کوم بیماران دي الله رب العالمین د هغې ته روغ صحت ورنصیب کړي. زما ملګرو اوس وختي یو ځای کې زه ناست وم او یا خو د چا د اورېدو خبره وي یا د چا د سترګو لیدو خبره وي، خو دا داسې ده چې مطلب چې چا سره دا واقعه شوې ده نو هغې د هغه تره دا خبره خپله وکړو جړل یم یو خبرداری دی ټولو ملګرو نه چې په خپل کورونو کې دا خبره وکړه چې یا خو اجنبي زنانه راشي یا سړی راشي د چا غوټه په خپل کور کې په خپل دوکان کې په خپل ځای کې بیخي مه پرېږدئ. دویمه خبره دا ده یا کومه زنانه راشي کوم سړی راشي کوم ماشوم ورسره وي چې دا ماشومه زما ماشوم دی او وده دی زه یو ځای پورې ځم دا په کور کې ستاسو په کور کې به پروت وي یا ما سره ستاسو بچی یا لور که چې ما پلاني ځای ته زه لاړ شم نو برای مهرباني دا کار به نه کوئ. دا ولې چې دا تره دا خبره کوي غریب په ژړا و موږ ډېر سخت پریشانه شو. هغه دا خبره کوي چې زمونږ کور ته یو زنانه راله او ورسره ورکوټ یې ماشوم و او په سوزنۍ کې تړلی بیا او بیا دا خبره یې وکړه چې یاره دا ماشوم به زما بچی وده دی او زه د فلاني ځای پورې ځم دا ستاسو د 7 کالو ماشوم هلک دی دا ما سره لږ لاړ شي او خیر دی مسلماني ده. نو هغه زنانه ورته ویل زه خیر ستا ماشوم بچی وده دی او ته ضرورتمند دی نو د سره لاړ شي. نو هغه ورسره خپله 7 کالو ماشوم بچی ورسره کړی دی. نو دا زنانه چې کوم ماشوم وروړه دا ماشوم یې زانګو کې واچولو او دا ماشوم یې بل ځان سره بوتلو. نو د کور زنانه وي چې ګنټه تېره شوه 2 ګنټې تېرې شوې غرمه شوه 4 بجې شوې زما د بچي پته مو نه لګي دا زنانه ځان سره بوتلو او دا ماشوم بچی چې زانګو کې و چې دا خو جاړې نه باید چې دا 1 ګنټه خوب کړی 2 ګنټې خوب کړی وی ډېر وخت تېر شو. نو چې کله دا ورغله دا زنانه دا ماشوم یې راواغوستو سوزنۍ نه ګلاب کو چې ویې کته نو هغه په خېټه باندې پټۍ لګېدلې وي ماشوم مړ و. نو دې زنانې دا ماشوم چې راوستی و والله حلم چې د کوم ځای نه یې راوړی او کوم ځای نه راتښتولی وي نو مکمل دا خېټې کې څومره دا ګردې مردې شیزونه چې دا ټول یې ترېنه وباسلي وو او همداسې پټۍ مټۍ لګولې وي. نو دې زنانه بیا په خپل مخ باندې سپېړې او په خپل ځان باندې راباندې کړي دي چې دا خو دې زنانه داسې عمل ورسره کړی زما زوی هم راسره یوړو د هغه زوی نه هم خلاصه شوه او دغه پردی ماشوم مطلب د دې په کور کې راووتو. نو داسې حوادث راوتې دي او داسې بیمانتوب بدبخته خلک راوتې په معاشره کې چې د الله نه یېرېږي. اصل کې که دې د الله نه یېرېدی د خپل ماشوم بچي ته به یې کتلی وې نو څنګه چې ما باندې د خپل ماشوم بچی ګران دغه شان سړي باندې د خپل ماشوم بچی ګران دی. نو مسلماني اوس نشته نن سبا بیمانتوب دی. نو برای مهرباني زما دا ګروپ ملګري چې څومره دوستان دي نو زما دا خبره د نورو ګروپونو کې هم شیر کوي او خپل کورونه خپل زنانه بلکل د دې نه او په دې باندې هوښیار کوي او ورته هوښیار اوسېږئ چې همیشه دپاره د خپل کور دروازې بندې ساتئ په غرمه ټایم کې دغه شانتې په هر ټایم کې چې څوک راځي نو باقاعده تپوس کوي څوک دي څوک نه کې خپل کې پردی وي او باقاعده خپل خپلوانو ته هم وایي چې خپل ماشومان په خپل کور کې کنټرول وساتي. الله رب العالمین دې موږ ټول مسلمانان داسې حوادثونه په امان کې وساتي او چا سره چې داسې عمل شوی دی الله رب العالمین ټول ته د دې نعم البدل ورکړي او الله دې صبر جمیل ورکړي او باقي هر مسلمان ته رب العالمین د هغې حفاظت وکړي او هغې ته رب العالمین داسې لارې برابرې کړي چې داسې حق سره مخامخ نشي. یعنی الله رب العالمین دې موږ ته د خیر خبر واورېدلی کړي او د بد خبر نه الله تعالی موږ ټول په امان و امان کې وساتي. والسلام.